بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج کجی ما قبل سره مناسبت مخکی کم عباداتو کاغا روجه و زکات دی منز دی نواغی تکرار دی منز ورز پورز کے بار بار مقرری کی زکات کال کی روجه کال کی او حج پومر کی او پیری علامہ عینی دا سے فرمائی نو دکم تکرار چزید دی ضرورت زید دی غیر مقدم ذکر کلا اوز دی بیان کئی او بل ترتیب سره مربط بیانی کی مخی یا عباداتو کی مالی محضو لکا زکات یا بدنی محضو لکا صلاة و صوم او دلتا مرکب دی نغد دی پا مقابل کی دا سیو لکا بسیط او بسیط مقدم ہوئی طبعا پا مرکب باندینو وضعن لکلو کی امدا سی وکڑا بے کی عنوان کی خودلو کتاب الحج سرد دین احکام دو عمرین پا کی بیانی کی دری وجی ولی ذکر کری ولی لی شرفی ہے دیو وجہ شولا دویم دا فریضه ده او عمره خو سنت د زیات نه زیات زمونږ د حنافو په نزد او درې موجه ولأن الحج نوعان د حج دو قسم دي یو ته حج اکبر و یو ته حج اصغر ویل کیږي حج اکبر کم ته چې موږ حج وایو حج اصغر عمره نو بس عمره هم حج د لنډه ده د عنوان برابر شو او ما تاسو ته ویلو بعضی خلک حج اکبر هغه حج ته ویل کیږي چې د جمعې ورځ او د عرفه ورځ وشي خو دا غلطه خبره ده لازم موږ ځینو فقها لیکلي هغې نه لانجه جوړه شوې ورسره دا مسله چې والصحيح ان الحج لم يجب الا على هذه المله البيضاء سر بدی ملت بيضاء باندې حج فرض نور بکول خو فرض نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د مخ کې حجونه کړي تعداد یې نه دی معلوم بے فرضیت د حج په کم کال کې رالی د علماء مختلف اقوال دي بکی راجح رایدا د علامه شامیم لیکلي حضرت لیکلي درس ترمذی کې همدغه شان نور کتابونو کې راجح رایدا چې نهم ذل حج نهم کال د هجرت باندې حج فرض او نبی له صلوات و سلام د وجوهات په بنا خپل ونکو او راتلون کې کال لسم کال باندې به حج وکړو بے حج لغت کی قصد ویل کیږي او اصطلاح کی عبارت عن قصد البيت على وجه التعظیم لاداء ركن من الدين عظیم ترجمه باندې بتا سو ویږي د بیت قصد کول بیت الله د تعظیم په حیثیت د لپاره چې دیو د دین د یو غټ رکن ادایګي وشي صاحب د قدرت فرمای الحج واجب ابحاث د باب شپږ دي بحثی اول کراته د حج وصف شرعي بیانې وصف شرعي کله چې نو عنوان راتل وصف شرعي معنی شرعي حکم راته بیانې نو فرمای الحج واجب د شرعي حکم دی حج واجب دی الکه حج واجب دی که فرض دی نو موږ ویلو فرض هغه حکم ته ویل کیږي چې بدلیل قطعي سره ثابت وي نو حج خو بدلیل قطعي سره ثابت دی او واجب هغه حکم ته ویل کیږي چې بدلیل ظني سره ثابت وي نو حج په قطعي ثابت دی که بزونی نو په قطعي ثابت دی نو واجب ورته ولي وي دغه جواب دادی لأن الواجب اعم اي اصطلاح د واجب دا فقها استعمالي د واجب فرض او دواړو لپاره او دې صورت کې د واجب نه واجب اصطلاحي نه مراد بلکې واجب لغوي معنی لغوي مراد وی چې معنی د لزوم ده یا د ثابت ده لا واجب ثابت واجب لازم دې معنی په دې اعتبار سره د عام د دوړو ته شامل ځکه په فرض کې عملا وجوب وی او په واجب کې عملا وجوب په خبرو پیګو کنه مرحل ذهن کې نه وي دا اصطلاح فقهي استعمالي لان كل فرض واجب قید ذکر کړي وليس كل واجب فرضا دا بل مسله شو دریمه مسله ده چې وجوب د حج علی الفور د کالت تراخی دی پدې پوه شو نو د دې مسلې د بار بل اصول فقه دلال شو ان شاء الله نور بحث په بل ځای کې کوم نو مامور به چې دا بدو قسم یو ته مقید بالوقت ویل کېږي او ته مطلق عن الوقت ویل کېږي مطلق عن الوقت تعریف دا دی
چې مامور به د وخت سره داسې تعلق نه وي چې په فوت کېدلو د وخت سره مامور به هم فوت شي، لکه زکات شو، قضای رمضان شو، وخت سره داسې تعلق نه دی. کفارات شو چې د وخت تیرېدلو سره د فوت شي او به د ادانې قضا دي، داسې ده. او هغه کې راجح رائے دا غوي چې دا واجب ال تراخی دي کا څنګه چې وجوب رااله فورا ادائی نه ده لازمه. دوم نمبر مقید بالوقت دی، دا مامور به ته ویل کیږي چې وخت سره داسې تعلق وي چې چریما وخت فوت شي مامور به فوت کیږي. لن تعبیری چې په فوت کېدل د وخت سره فوت کېدل د مامور به راځي، معنا به ادا نه پاتې کیږي، به قضای لکه صلات دی، دغه شان د صوم دی، رسې بدی. به د مقید بالوقت د بارز منګه د اصول فقه علماء څلور صورتونه ذکر کړي، چا درې ذکر کړي، صاحب د وسامی غيوي بلکې ور داخل کړي. خبر حال څو دي څلور دي، باغی کې دا څلورم دی حج. نو حج په باره کې وای لنډو باندې هم به ان شاء الله تفصیل کوو. اول په باره کې وای وقت ول ضرب هم دی، سبب هم دی، شرط هم دی صلات. بل په باره کې وای وقت ول معیار دی او شرط دی او سبب دی، دې ته ویل کېږي صوم. وقت ورل ضرب دی دا معنا اهم ردا وکو. نو تاسو به د ضرب کې مضروب ټول احاطه د ضرب نه کوي، مضروب چې احاطه د ټول ضرب نه کوي. دا کلاس موږ د بار ضرب دی موږ ټول نه دی راګر کړي، نور خلک هم را سره ځيږي. دیم موږ تاسو کې چې هر یو کس ته بلکې هر شی دی چې دلته پروت دی هغه مضروب دی، نو احاطه د ضرب به کړي نه ده. نو چې کله وای وخت ورل ضرب دی فقها وای نو معنی دی علامه شامی چې کله باب شروع کوي دا قصې کوي خیا دې ساتي، هر باب په شروع کې دا لوب کوي. نو وایو ری دا خبره نو وای چې چاره بار وخت ضرب دی، نو مطلب د دې دا دی چې دی وخت کې ور سره نورم زیږي، لکه صلات کې ور سره قضایم زیږي، څوک نظرو باندې امر سره زیږي، نوافل هم زیږي. او وای چې وخت ول معیار دی، نو مدې معنی دی چې مامور به او وخت مامور به احاطه په وخت کړي چې وخت زیاتیږي مامور به ور سره زیاتیږي، چې وخت تنګيږي عمر سره کمیږي. لکه صوم به الفاظ دیگر د بل عمل هم دغه د جنس نه پکې ځین کیږي، لکه روزه سره بل روزه کیږي. پدې پوه شنو. نو وخت ول ضرب وی، سبب وی، شرط وی. دیم لکه صلات، دیم وخت ول معیار وی، سبب وی، شرط وی، لکه صوم فرض. دریم وقت ورله معیار وی او شرط وی، بلکې معیار وی د سی وایا او سبب نه. دا ډول صاحب د وسامي یو کړي دا اوس بیلی دي ښا، لکه صوم نظر چره. درې شو څلورم نمبر لراشه وقت ورله من وجه ظرف او من وجه معیار وی، هغه حج دی. وقت ورله ضرب څنګه دی، نو دوه طریقو سره علماء بیان کړي دی. معیار څنګه دی راشي ورله د حج ورځې چې دی مجموعه دا او یا ورځې دی شوال، ذی قعده، ذی الحجه، یعنی که څوک د حج حرام تړي د شوال نه تړلې شي بلا کراهت. په دې اعتبار سره د ټولې د حج ورځې دی. برسته مونږ بیان کوو احرام چې دی یا خو رکن دی، بعض علماء یو څوک وایي دا شرط د صحت ادا دی. نو که هر یو وي نو دا عمل د حج دی، او په کوم ورځو کې عمل د حج جایز وي هغه د حج ورځې دي، نو هغه په شوال کې جایز دي، دینه مخ کې سره د کراهت به جایز وي، بلا کراهت به دې کې دي. نو په دې اعتبار سره دا ورځې د حج ولې دا خبره ځین کې نه وای ښا بھئی حج خو منګه د عرفات د ورځې نه، عرفې د ورځې نه شروع کوو. نو څنګه وایو چې د حج دوه میاشتې ولس ورځې دي؟ نو هغه مطلب دا دی، جواب یې دا دی چې بھئی بلا کراهت که څوک د حج اعمال شروع کوي دي کې شروع کول شي، دا مطلب دی دا د حج ورځې دي ورځې دي. بهرحال حج پکې به یو خاص ورځو کې کیږي او د باقي ورځې چې دي دا ته زاید دي کنه. نه چې کله د مامور به نه وخت زاید وي نو به ورله وخت ظرف وي، نو دی حیثیت نظر بکار دی. خو قبل طرف ته وګوري په دې وخت کې د حج سره بل حج کې دی شي، د دې د جنس نه حج بل کې دی شي نشي کېدلی. نو په دې اعتبار سره د دې مشابهت معیار سره رااله نه رسېږي. یو بل طریقې سره علماء من وجین ضرب من وجین معیار ویلې، هغه دا اوس سړي باندې حج فرض شو، مثلا روزه د پیسې ور سره رااله،
نو وس کشری دا راتلون کې د حج کم وخت دی عمده اوموندي دا سړی او دا غینه پس وفات شي نو د په عمر کې فقط یو بیر د حج مقراله د یو حج د سی وای د یو حج مقراله چې فرض شو کنه بس هغه دغه کال کې د حج کوم ورځ بیا تیر شو به وفات شو نو د په عمر کې د حج یعنی د وخت چې څټیم چې به وجوب را لې یو حج وکي کولای شو نو د اعتبار سره معیار شو او که وفات نشي نبی هر کال حج کیږي نه ډیر حجونه کولای شي نبی په دغه اعتبار سره شو ضرب شو من وجهین ضرب دی من وجهین معیار دی امام ابو یوسف رحم الله را ایدا چې د معیاریت معنی پکې زیاته ده یعنی تنګی ده پکې او د امام محمد رحم الله را ایدا چې د ظرفیت معنی پکې زیاته ده او علماء ترجیح امام ابو یوسف رحم الله قول ورکړي دیو جن صاحب د وسامی فرمایي چې من مشکل نسبت ظرفیت ته کړی دی توسع الفاظ معنی هیر شو چې توسع مشکل ده معنی ظرفیت مشکل دی هغه ته نسبت کړی دی ولا رسیدلې په نو معیارات ولا معنی د امام یوسف رحم الله بن زیات او د مفتابی رای دا او د امام سبی ورایم دا راجح حرایم دا نو د دې تقاضا ده چې حج د فرض شي علی الفور دغه تنګی ده پکې او امام محمد رحم الله فرمایي امام شافعي رحم الله ورسره دي چې علت تراخی ده او هغه دلیل کې دغه نبی له صلوات و سلام عمل بیانوي چې وګوره غولیټ کړو دیم مقید بالوقت په کامله طریقه دینا چې فوت کېدل سره دی فوت شي هغه شان دیم نه رسې به خبره مانی امام ابو یوسف رحم الله د طرف جواب داده چې به تنګي پکې د احتیاط بده کې د چل الفور دي شي او دا غبل نه جواب داده چې نبی له صلوات و سلام ته چونکی دا معلومه وا په وحی باندې چې اتمام دین چې کله وشي ته وفات کیږي اذا جاء نصر الله والفتح او تر دغه لا اتمام دین نو شوی نو ته پته و چې ترڅو د عمل معنی کړي فعلا ترغه پرې نو وفات کیږي نو که یو کس دا شي چې هغه ته یقین وزنه وفات کیږي ما امام یوسف رحم الله ټیک ده بس هغه دې شاته وکي خو د شاته یقین شته دیو جنا الفور دی کوي ما تاسو دا خبره کړې و چې ثمره اختلاف چې ده کنه یو خبر منځ کې راځي شلوي کوم کنه اوټ ده ځینی اعمال دا سیدی کنه ځینی احکامات چې هغه پریکټیکل عمل غواړي ښه پریکټیکلی عمل غواړي لکه حج نبی علیہ السلام وکړلو نو خلک اعتراض کوي اوټ خبره ده خاص راځي ده شولا چې وای تاسو د صحابه تعریف کوي آمنو کما من الناس لقد رضي الله عن المؤمنين پلان کې رضی الله عنهم ورضوان نبی حضرت مایز زنا څنګه کړي وا او بیغه غمیدی زنانه رضی الله تعالی عنها زنا څنګه کړي وا نرسي دا خدومره عبید نبی علیہ السلام په معیت کې بدومره اهم مجلس کې د دیونه ادیومانه اثر ولینو شوه جواب وری مولوی سي ما ویل ځینې احکامات داسې دي چې هغه پریکټیکل غواړي هغه خلکو ته ظاهرولو د لپاره پریکټیکل غواړي عملی تور هغه کې د حدود مو نو الله پاک د اول انبیاء نه بس کم چې غره مخلوق دغه صحابه او غره مخلوق قرباني کړلو عمل به وکړلو به اقرار وکړلو به بدح عمل دنیا تک دا حکم دنیا تخکار کړلو دا غوغه کمال شان دی چې دا عمل د بار پریکټیکل د دې حکم د بار پریکټیکل عمل ته ضرورت او هغه د بار قرباني ته ضرورت لکه سبا ډاکټران چې دوايي جوړ کی پسپو قرباني کوي پسپولې وای الله پاک احکامات خو عظیم شان دي نو قرباني ته ضرورت او قرباني د بار خپل نږدې کس ته ضرورت او نږدې کس صحابه او به جی بداده گواهانو سره یو غم نه ثابت شوی ښا اقرار یې کړي راغله پاک می کوي بار بار شلول سره به پاک می کوي بهرحال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لسم کلمانی وکړلو نو جواب یې دغه شول ښا نو ورپسې وی وهل وجوبه على الفور ام على التراخي نو د دې وجوب على الفور د جواب شلو او ثمره اختلاف د امام محمد رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله د دیو او د امام یوسف رحمه الله مینس کې
په دې کې اختلاف نه دی چې په خپل ټیم چا ونه کړو وروستو به قضا وي او هغه وایي چې نه به قضا نه په دې اتفاق دی که څوک لس کاله بس کوي مدا ده اصل کې خبره به دې کې ده که یو سړي خواص کېدل او ویې نه کړل او به یې 2 کاله یو کال بس کوي ګناهګار دی که نه امام ابو یوسف رحمه الله وایي ګناهګار دی او هغه دواړه وایي نه دی ګناهګار صرف به دې کې ده دا صاحب د اسامیم دا خبره لیکلې ده خجی وست على الفور ما نتلا وهو اتيان المامور به عقيب ورود الامر څنګه چې امر وارد شي هغه بس فورا مامور به کول دې ته ویل کېږي على الفور نو کچا سره پیسې را لید ته دا امر متوجه شو فاتم الحج نو فورا کول دا اور ډایرکټ کول کم کله روان دي دا على الفور شوګه دا د اسامی باشا باندې لیکل شوی قول راجح کې وایي دی امام صاحب رایم دی امام یوسف رحم الله موافق د لحاظ د مفتابه دی به امام شافعی امام محمد رحم الله فرمایي کې وسړی دا سی چې هغه بزان غالب ګمانو چې زه وفات کیږم بیمار او غیره او به حج نه کې به دام ګناګار دی ان هو وایي چې موږ ته پته ولګي یو کس ته پته ولګي چې حج مونږ قرآن فوت کیږي او به نه کینو ګناګاری کې دله بکار د الفوري وکي به دا غوړه یم د ور سره مرحل وصف شريع الحج واجب حج واجب معنى فرض حج کله فرض وي چې کله دا شرایط موجود شروع سي بیانو او کله اکثر سے حج چی دا واجب وي وقد تجب كما اذا جاوز الميقات بلا احرام یو سړی چې کله میقات نه بلا احرام تجاوز وکي تیر شي نو دا بوس را واپس کیږي احرام بتړي یا به حج کوي یا به عمره کوي نو کویل حج کو من دي صورت کې حج واجب دی دي ورسې دویم صورت کې حج څه شو واجب شو فإن اختار الحج اتصف بالوجوب علامه شامی بیان دی وره او کله حج حرام وي وقد يتصف بالحرمه كالحج بمال حرام وبالكراهه كلا حج مكروه كالحج بلا اذن ممن يجب استئذانه نچا استئذان چې واجب دی اجازه غوښتل لکه مور او بلال داغونه نه غوښتل دی وخت مکروه او مکروه تنزیهی کا وای شوی به نو کچری په والدینو کې خدمت احتیاج جو به حج لذین به مکروه تحریمی دی او کنو به مکروه تنزیهی دی عوام اوقاتو کې حج نفل می یو پیری کړي دوباره کې به حج نفل له مولوی سے خبره پوه شولې مرحل چونکی وقت ول خالص معیار نه دی نو که څوک فرضی حج فریدی او نفلی حج کیم کولای شي مثلا باندې پوه شو فرضی حج فریدی نفلی حج هم کولای شي لکه فرض د بار وخت صلات د بار وخت معیار نه دی کنه نو که څوک وخت داخله دونه بس فرضی مون په ځای نفلی کوي کولای شي کني شي د چا د بار چې خالص معیار دی لکه صوم او به خاص کر د رمضان ولا صوم ال تک څوک وایي ز نفلی روزنی سم نه کیږي بلکې فرضی به کیږي خبره پوه نه شوي د دې وجه وجه دا چې دا وایي ز نفلی روزنی سم د خپل طرف تعین کوي د دې عمل چې دا زما د طرف نفلی شو حالانکه د دې عمل تعین شریعت کړی دی اذن صلح شعبان فلا صوم الا عن رمضان چې شعبان لاړې به روزه صرف د رمضان وي او نو شریعت وایي چې روزه به صرف د رمضان وي تعین شریعت کړی دی او دای وایي چې زین بلی تاړو منو د شریعت تعین څوک نشي ختموله دا خبره وراله به مرضی کا مرحل التک نفلی نیت کوي نشي کوله دلته کوي کولای شي به اعتراض دې که څوک مطلق حج وکي نفلی فرضی نیت ونی کې به کوم ادا کیږي تاسو وایي چې به فرضی ادا کیږي نو معلومیږي چې وخت ولا معیار دی کنه وینا نه التم د ظرفیت تقاضا ده چې فرضی دی ادا نشي تعین دی دا کوي خودم رد چې یو عاقل بالغ سړی هغه من یو شی واجب دی به کوي کنه کم چې بنه دی واجب به کوي نه داغه د حالات او د تقاضی موافق مونږ دا فرضی دی واجب ولې نه ختمي قرض نه ده کوي او صدقې کوي
برحال پدې پوه شو کا اور بسې دویم نمبر الشرایط السبعه دلته راته مولوي صاحب وسط حج د بار شرایط د فرضیت د بار شرایط بیانې الحج واجب شرایط یې سړي دغه بیان کړي دا تاسو ماته لږ متوجي شي یو نفسي وجوب وي او یو وجوب ادا وي نفسي وجوب د چا په ذمه باندې یو شی واجبېدل بس دا تعریف شو وجوب ادا دا کوم شی چې په ذمه واجب دی د دې ادم درمانه وس لازم شولا کله کله دسی خاص کر په مالیاتو کې دلته صاحب او دامي وجوه فاسده او کې دې خبره بیان کړي امام شافعي رحم الله سره په اختلاف کې چې په مالیاتو کې معاملاتو کې عام طور نفسي وجوب د وجوب ادا نه جدای نفسي وجوب راغلی وجوب ادا نه لکه زه به محمد باندې کتاب خرڅ کما او درته وي بده بیا مؤجله باندې مې 500 روپۍ در کوم پوه شو نه بده باندې مثلا 100 روپۍ شولې بده باندې 100 روپۍ واجب شولې کنه خو ادایګي به نه د لازمه نفسي وجوب رااله ادایګي مې 500 وي وجوب ادا بالي به چې کله مې پوره شي کما ورته ویلي کني نګوي چې امر وته زما د طرفه متوجي شو الکه تکله شغه پیسې د صدا کا زکات لور شي نصاب برابر شو نفسي وجوب رااله چې کال تیر شو زته وجوب ادا متوجي شو لا بهر حال نفسي وجوب مو په جندلو چې شی صرف بزمه راشي او وجوب ادا چالت به ادم واجب شي ادا بکې او کله کله داسي نفسي وجوب او وجوب ادا دواړه یو ځای څنګه نفسي وجوب فورا سره وجوب ادا میکې به بعض عبادت داسې دي لکه روزه ده نفسي وجوب چراله وجوب ادا هم ده به ان شاء الله دې قصه کو علامه شمی یو دا کار کوي ډایرک بیان کوي دا نفسي وجوب دی وجوب ادا دی به ور سره یو بل خبره دا هم ذکر کو د حج فرض دی هر عمل چې دی کنه هر حکم دا استطاعت غواړي لا يكلف الله نفسا الا وسعها هر عمل امنګ وایو څنګه دی المشقه تجلب التيسير الامر اذا ضاق اتسع لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال ثمر مادي دین بدلی کېدلی چې د وسلی په یو عمل طاقت نه اول حرج مدفون هغه دفعي به لنډه د عادت شریعت دا حکم دی چې هغه سړی به په یو عمل باندې باغ سړی مکلف وي چې دغه په طاقت وي دا خبر زده شوله ته استطاعت ویل کېږي مې دا په دوه قسم دي یو حقيقي دي یو مجازي دي او بدري قسمه یو عرفي دي استطاعت نه استطاعت عرفي مراد دي به کله بیان کو خو بس بهر حال سره به ووري کوم یو مراد دي عرفي به عرفي کې دوه اقسام جوړيږي یو وهمي کافي دي کنه تحقق ضروري دي وي وهمي کافي دي به چې وهم کافي کې به هغه کې دوه قسم دي یو ته ویل کېږي قدرتي مؤثره ول ته ویل کېږي قدرتي ممکنه مؤثره ممکنه ته هم ورېدلې دي کنه استطاعت مانو قدرت نو دا عمل مشروط دی په قدرتي مؤثره معنی خلک وي مؤثره معنی یعنی دې کې قدرت شرط دی وسان او دا عمل مشروط دی په قدرتي ممکنه باندې هر صحیح کنه قدرتي مؤثره چاته وي چې سړي ته دومره قدرت وي چې د عمل مو کې ورسره ته به کې اسانتیا هم وي ممکنه چاته وي چې سړي ته صرف په دغه عمل چې د دې کول ورته تش امکان وي اسانتیا به کې نه وي نو عام طور چې کوم عبادت مالیه دی هغه په قدرتي مؤثره باندې مشروط دي زکات کې وي مال سره رااله نو ادا درمایه نشته یو سر بلم شته چې هغه کله کال تیر شي نه رسېږي حج په باره کې حکم دار چې د په قدرتي ممکنه معنی دی مؤثره معنی نه دی ذکر دې مؤثره بداوي چې خادمانم ضروری وي او سواری دی په زید و ضروری وي حالان کې دا شی نه ضروری نه دی معلومه شول د په قدرتي ممکنه معنی مشروط دی دا مسله شوله معلومه شمی د باب په شروع کې دا قصې کوي ان شاء الله بل ورځ به دې به پوره بیان وکړو كانوا وجوب وشو نفسي وجوب او بل وجوب اداء به کیسه وګړي موږ خپل خبره پاتې کیږي نو دا خبره ضروری دي ښه دو نفسي وجوب د پارم سبب وي وجوب اداء د پارم سبب وي
نو راځي د سبب لک بیانو کوم اسامی کې باقاعده او فصل له اصول کتابونه کې تاسو خبره پیږي زمونږ د حنف راجح رائے دا چې هر حکم چره دا مسبب دی په یو سبب باندې خامخا به دې لپاره سبب وي ظاهري سبب لکه زکات د لپاره نصاب صلات د لپاره وخت صوم د لپاره وخت حج د لپاره بیت نو کاغه اعتقادیات نه او کاغه د فروعات نه بهرحال به والله سبب وي پدې پوه شو به من څنګه معلومو چې د دې عمل لپاره سبب څوک دی نو بدې لپاره علامه شامین بیان کړی دی وضحی کې ان شاء الله را بشي درله دا ټکه مغه د باب بشرو کې ذکر کړي دا والله سبب دی دا والله دی او سامي کوم دی چې موږ به څنګه معلومو د پلانکی حکم د لپاره سبب څوک دی تاسو خبره مانه خډيري ګران نه شولې موږ به څنګه معلومو نو هغه وای په دوه طریقو باندې سببیت معلومیږي یو دا دلته قیدم لیکلی دا چې مضاف الیه د حکم سبب د حکم د باري حج البیت مضاف الیه ده کنه نو بیت دا سبب دی او صلاه العصر عصر وقت ولا سبب دی صوم رمضان او ولا سبب دی نه رسي نو مضاف الیه سوي صدقه الراس دا صدقه الفطر لپاره سبب دی زکات المال مال سبب دی زکات او دویم حکم چې د چا سره داسې لازم وي چې د غشي په تکرار حکم مقرریږي یعنی هغه کوم ملزوم دی به ول سبب وي رسي په همدا دوا عالمي د سبب دی مضاف الیه او داسې ملزوم چې دغه په تکرار سره دا حکم مقرریږي دلته قیدم لیکلی فإن الاصل اضافه الاحکام الى اسبابها لاندې شته کنه اصل دا چې اضافت د احکام دی وشي اسباب وتا به قانون دا دی چې د فقه قانون دی چې سبب د سبب تکرار تقاضا د مسبب د تکرار کوي سبب مقرریږي ماجیګر ټیم بار بار راځي منظم مقرریږي او چې کله سبب کې تکرار نه نو حکم کې نه نو بیت چې دی کې تکرار نشته یو دی بیت الله دا څه ده کنه نو حجم فقط یو پیر دی صحابي نبی علیہ السلام نه تاسو کوي چې هر کال به وی کنه یو پیرا نبی علیہ السلام ته جواب کوي نو بس یو پیرا تاسو پیږئ بده خجی دې خبرو کې بل خبر را یاد شي هغه به چې خدا ختميږي هغه اهم یې به رشي دا کې دې شپه دې پکې را یاد کی اوس راځي د شرایط بیان کوو ها نو یو د نفسي وجوب دی اچھا جی خبر را یاد شولګه د نفسي وجوب د بارا سبب چی کنه دام تور ظاهري لکه وخت شو د صوم د بارا د صلات د بارا بیت شلو د حج د بارا او د وجوب ادا د بارا چې سبب وي هغه امریکا انس وینس دا یو ترازم جوړیږي چې به یو شي کې خود اسباب نشي کېدره یعنی دوی علتونه دا خود وکړل یو د سبب ظاهري او بل د الله د طرف د امر دی دغه جواب یې دقیق کړی دی به دا سبب ظاهري د نفسي وجوب د بار سبب وي او د امر چې دا د وجوبي ادا د بار تاسو بنول انور کې ویلي کنه کله چې وخت راشي وای الله پاک حکم متوجه شو اقیم الصلاه منس کوي او دې بار واجبہ مسله ذکر کړی دا تاسو وخت شي یو سره 15 ورځې 15 منځونو نه زیات بهوش شو 15 منځونو نه کم بهوش شو ما 2-3 منځونو کې بهوش شو توجه ده دا را پاتې کې قضا بشته کنه شته شته به حالانکه دنه خو ته خطاب نشته د خو عقل نو اقیم الصلاه خطاب ورته شته نشته او به مو قضا بشته قضا غو باغه چا منی چا دای معلومیږي بدا ادا وا نه چې ادا ونه ادا لپاره سبب پکاره سبب خو نشته هم دقه جواب دی به نفسي وجوب سبب راغلی چا وخت او پر راغلی هم بنځو نه زید چې بس به حرج دی به معاف دی به دې کې ان شاء الله قصه کوم نو د نفسي وجوب د بارا اسباب ظاهري او د وجوب ادا د بارا سبب چیغه اوامري به د نفسي وجوب د بارا سبب نه علاوه یو بل شی هغه شرایط د نفسي وجوب د بارا شرایط او بلی د وجوب ادا د بارا شرایط په دې بمزان پوي ګدا ما تاسو ویل علامه شمیزه په بیانې ښه نفسي وجوب د بارا شرایط څه مطلب دی یعنی کداغه شرایط ټول موجود شي نفسي وجوب برازي او که یو شرط مفوت شي
اگر چې سبب موجود دی کنه نو به نفس وجوب ناراضي وای شي او څه شرایط د وجوب ادا دي نفس وجوب بي ادا شته کنه نو کله شرایط موجود شي ادا به مې کنه نو ادا نشته بس فرق کې سره وره لکه ولې شب د نفس وجوب کوم شرایط دي انتهي اهم خبره دا وس کومه دا انتهي اهم ده نفس وجوب شرایط چې موجود شي او د وجوب ادا ولنې نو بدی سری په ذمہ وجوب پاتې شي نو که ژوند او د عمل به کوي کني مرګ په وخت کې به وصیت کوي امام باندې وجوب پاتې دي مثال په تور باندې یو سړی دی هغه سره د حج د وجوب کوم شرایط د ټول موجود شو پیسې ارته ور سره دي خلار پر امن نه ده دا خو نفس وجوب شرایط کې لیکلي بهرحال وجوب ادا شرایط کې بعض شمار لري نو لار پر امن نه ده دا خبر به ان شاء الله کوم نو دل اوس حکم دار څوک چې د وجوب ادا شرط وی لاري والته وې داري د من کله چې لار پر امن شول لال دي شو کنه پر امن نه شول وصیت دی وکي درسې نو چې د وجوب ادا شرایط نه برابر د نفس وجوب وی وصیت بکای او کله نفس وجوب شرایط نه برابر لیونه او مل شو اگر کډیر مال ور سره دی نو به بیچم نشته ماشوم مل شو غلام مل شو د نفس وجوب کوم شرایط دی وسی چې بیانو نو به وصیت هم نشته فرق معنی وای شو د نفس وجوب د بار تقریبا نه شرایط دي تاسو دغه کې دي علی الاحرار حر شرط دی نو غلام باندې د سر وجوب شته نه لہذا وصیت کولم د مرګ په وخت کې به نه دی لازم وای شو کنه بل یو بل حکم به بیان کو فرق کنه تنگ شوي به خدا همي خبرې دي چا باندې چې نفس وجوب راغلي شرایط د نفس وجوب موجود شي او د وجوب ادا نه او دا ادایګي وکینو بس غاړه اخلاصيږي خو نه درنه کو شرایط د نفس وجوب موجود شوی بل الفاظ دیگر نفس وجوب پر راغلي او دا ادایګي وکي غاړه اخلاصيږي کال لنه دې تیر شوی او زکات ورکو زکات ادا کیږي کنه او کچا باندې نفس وجوب نه راغله او هغه ادایګي وکي دې ادایګي لیسه اعتبار نه نصاب لانشته زکات ورکو دوست نصاب را لې زکات به دوباره ورکړي رسو کنه راځي دلته اوس پټ کو حریت د نفس وجوب د بار شرط دی نو که یو سړی غلام دی او حج وکړو نفس وجوب بشته نشته نو کبه آزاد شوه به څه حکم دوباره به کوي خجی دویم څه وي المسلمین اسلام شرط دی دا د شهادت شرایط دي د څلور اکثر ذکر کیږي سمانه کافر ما یې نشته نفس وجوب به نشته لہذا وصیت به نشته د مر په وخت کې یو او کفر بحالت کې حج کو به مسلمان شو هغه زول نه دی کافی دا دوه حکومت ولګو کا لأن العبد ليس من أهله قال عليه السلام أيما عبد حج ولو عشر حجج ثم آتق فعليه حجة الإسلام سوال دار چې لکه مونږ په والده جواب مونږ کې د مولا حق نه فوت کیږي په حج کې فوت کیږي ډېر ټیم پکې لګي به قید ولګولو دریم شرط بالغ بوي نابالغ چونکه مکلف نه دی نفس وجوب ام بنشتري دا حکم نه دی متوجي که وفات کېدلو وصیت هم بنه دی لازم نه دی حکم بیان شو او کچری بالغ شو نابالغ والی کې کوم حج کړی بنی کافي دوباره به کوي تاسو پوه شولې دریم العقلاء عقل بوي نو لیونی باندې نفس وجوب نشته لہذا که وفات کیږي وصیت په نشته او کلیوان توپ کې حج کې او به روغ شه دوباره به کوي نور پوي کو کنه مدا خبره چې بار د سیوا وړي کنه بس صرف هم تاسو باندې اندازه لګي چې دا وایي بل عجیب خبره ده تاسو ان شاء الله د فقہ کتابونه پڑھاوئ صاحب د هدايي د قشینه کې د چې ما شروع کټولې وکړلې هغه صرف د سی وایي هغه فقط د دقه شان اشاره کوي لہذا وی نفس وجوب بنشته لہذا وصیت بنشته او دقه شان ټکی وایي نفس وجوب بنو
ادایګي غیر معتبره دوباره به کې واستوي دا څه قصه کوي تا چې دا یاد ان شاء الله به ډایرک ويږي خیرم دې کنه راضي ورلا څلور پنځم الاصحاء روغ بي اصحاء مبارکي د امام سبرای د شرط الوجوب دی کله نفسي وجوب د بار شرط دی او صاحبین وی چې نه چې د وجوب ادا د بار شرط دی علماء ترجیح د صاحبین رائے لور کړی د چې د وجوبي ادا د بار شرط دی د نفسي وجوب د بار نه دی لہذا کيو سړی بیماری په حالت کې حج وکي یعنی دومره بیمار دی چې حج ته ساقط دی څه نشته حج تر نه ساقط دی او دا به حج وکي او به روغ شین دوباره به څه حکم وي امام سی وی دوباره به کوي نو نفس وجوب بنو صاحبین وی نه بس ساقط دی او مفتابی راي ده صاحبینو ده همدغه شان بیمار دی وصیت څه حکم دی کوي وکنه امام سی وی وصیت په نه دی لازم دغه وجوب په نشته نرسي به او صاحبین وی نه وصیت به لازم دی چې مال طرف حج بدل وکي اصحاء البدن والجوارح حتى لا يجب على المريض مریض باندې نه دی واجب د شاخ پګ وړي لاسي کټوي خپې کټوي زمين شلوي مفلوج پالج زدوي وشيخ الكبير هم الذي لا يثبت على الراحله بنفسه چخبل براحله نشټینګ دلې همدغه شان محبوس چې دی خائب من السلطان لنډه دا کسان د دې عمل عاجز دي او عجز چې دی کنه عجز بفتح العين یادوم عجز موږ ته عجز وایو اصل کې عجز دی عجز چې دا په عبادتو کې اثر کوي ښا دا فقہ قاعده ده ذکر کړی د لئن العجز عن العباده يؤثر في سقوطها نو کله مکمل ساقطي تاسو رسي او کله نیمه لکه سفر کې او کله هغه رکنی خارجي ختمي کفر کلمه وای خیر دی دا ان شاء الله به قواعد کې را کیسې کوه تقریبا وشپږو صورت دي جوړيږي دې ته ویل کېږي رخصت څه ته ویل کېږي رخصت عزیمت ختم شو مادام العجز باقیا ړون څه حکم دی نړون په باره کې د امام صاحب رائے دا ده چې اگر که قاعده وي به هم حج پنه دی واجب یعنی دا بنا توبه د وجوب د باره سبب دی دا غبنز دا قدم یعنی اصحاء د نفس وجوب سبب دی کنه دا اصحاء کې نه دی ا دې رائے له مفتابین ویل قول راجح کی خبر هل سید صاحبین رائے دا صاحبین وای کچری قائد ورسره زاد او راحله ورسره خدمت کوون کې څوک ورسره نو وس نفس وجوب څه کې او سیادام په لازمه ده زیبا بل معنی نشي کولای او که وسله ارزي مریض دی نو به وای کومې دی چې مرض به ملال شي نو بس مرض تلاړي حج بکینو دا شي نشي کولای چې ببل معنی وکي ببل دی نه کوي خجی الاصحاء او شپږم شرط اذا قدروا على الزاد والراحله کله چې دی قادر وي بزاد او راحله باندې لکبر وګوريږي اور بسې څه وي فاضلا عن المسكن نازاد زيتي وي د مسکن نه د کور نه او ما لابد منه د لکم نور ذریات دي داغینا وان نفقه عياله الى حين عوده او زائد وي د دین چې نفقه د عيالي جوړ کی د واپسې پوري ماته تاسو لګ متوجي شي د پیسو په اعتبار سره حج په چا باندې فرض وي زمنګ بورف کې د داخلي کې مې پیسې دي چې سره دا پیسې ور سره او الته څومره خرچه به کیږي هم ور سره وي او الته نن سبا سلی خرج تیری نو د چا نفقه چې به لازمه ده او دلته بریدي خپل کور کې دغه ورځو نفقه ور سره چې دی ته بریدي تاسو مثال سره وایي مثلا 10 لک روپۍ داخله ده 1 لک روپۍ الته خرچه لګي د سړي او دا کم اهل عیال دې سلوي خرج دي مثلا 1 لک روپۍ لګي مثال به تورې وام نو مجموعي تور 100 لک روپۍ شولې دولس نو چا سره دا روپۍ یاد دي نه دي باغه حج فرض دي بس دا تعبیر دې د زاد او راحله نن سبا تاسو پیږئ کنه وای د زاد او راحله هم تور علماء وې درې شي نه بکار دي یو بعد سواری مهیا کېدلی سواری ور سره وي لکه نن سبا د ټیکټ می کړ دې او د سفر کما توشه ده دا به ور سره وي او کم اهل عیال پرې خود واپسې بوري هغه ته دومره خوراک پرې دي راسي به
دا پیسې چې حسابي ما سره روپۍ دي دا به کومې حسابي دا اهمه مسله ده نو د ضرورتونو چې کوم زائد سامان دی اب هم به حسابي کمال تجارت وی او کو نه وی خو نه درنه کوله کچی دکان کې مالی تجارت دی هغه د 15 لک روپو دی به حسابي یکیګه ایوه خوب لاړ شي تاسو ورسېدلې کنه او کور کې سامان دی چې ضرورت نه زائد دی چې کال کیم هغه ته ضرورت ناراضي دغه قیمت بم پکې لګي نو مجموعه به دغه درس 12 لک روپو درس یا دې نه زیات به یو کني نو نه با پدې پوه شو دا چا پټي دي څو کوم به پټي نو کوم ادارې کده چا دوم رزيد پټي دي چې مثلا لس جرب ازمه کېده نو څومره حصہ زمکه چې د ژوند ټول ضرورت پوره کوي دا غینه کوم زائد ازمکه د دغه قیمت چې دا نصاب ترسي یا نور پیسو او نور ضرورت نه زائد سامانونو قیمت سره ملګری کې نصاب ترسي حج به لازم وي نو مثلا لس جرب کې نه جرب د ضرورت پوره کوي او جرب زائد دی نو د دې قیمت به پکې لګي که خرڅیم ټیک ده او کني خرڅې د دې کوم قیمت لګيږي نصاب سره ولګي نورې کومې پیسې ور سره دي ضرورت نه زائد کوم سامان دی ټول به ولګي تاسو پوهیږئ ضرورت ورله پوره کوي څه معنا صرف غنم نه یادو غنم ورله پوره کوي نه د ژوند ډیر ضرورت دي کپڑے ورله پوره کوي چینی ورله پوره کوي د کور والا ماشومان کوم د سکول مدرسې ضرورت دي دا ټول پوره کوي تاسو خبرو پیږئ کنه د ژوند چې دغه شان دال او دغه شان روټي څو ته وای دا کپڑے شولې چبلې شولې ما د ژوند څومره ضرورت دي ټول پوره کوي څه معنا دله مطلب سل من غنم وشو او د صرف لس من لګینو نه نو من خرڅ کې او د نور ارڅ په ټول کال کېږي دا ټکه مو سره وای الله دا او د دینه زائد یاله بزاید دغه قیمت بلګي کني نه بلګي ما په خیال داسي خلک بډیر کم زمنګ بدی صبح کې چې دغه دغه شانز مکی چې ټول ضرورت ول پوره کوي رسوب خبره مانی دا یو وی کنه د ادای زکات د پاره نصاب یو وی د حرمان زکات د پاره نصاب د ادای زکات د پاره نصاب کې تجارتی مال لګي ښا یو سر دی پکې یو د حرمان زکات نه خستل هغه د پاره نصاب هغه د قید وسم چی ویلو کمال تجارت تو کنه خو چې ضرورت نه زائد کوم اشیاء دي هغه قیمت به پکې لګي قدر سو زکات ادا به درمن ټیک دني خو خستیم نشي کوم مولا سره کتابونه دویمه نسخه بدم زائد ده خدما بشان مولا چی هغه نه زائد هغه سره تاسو بشان ملګری یفتا والا هغه ضرورت ستا ضرورت هم زما ضرورت دی نو ما سره کې یو کتاب دو درې نسخې نو طالبان په کې مطالعه کوي دا ټول به کې به راځي کا ضرورت کې دي خبرو پیګو خجی قصه قران نه شوله یو سړی ته وېزه ملاونه شوله نو څه حکم دی او به وفات شو وی بده مې نفس وجوب راغله دی وېزه نه ملاویدل معنا د معنی وجوب ادا شرط نه موجود شوی یا ز وصیت بکې کني رستو باج کې راغه د نفس وجوب پر راغله دی پدې پوه شو عبارت تو غوري على الاحرار المسلمين البالغين العقلاء على الصحاء اذا قدروا على الزاد والراحله فاضلا عن المسكن وما لا بد منه د مسکن نم زائد یو کم ضرورت دي دا غیر زائد وي وان نفقه عياله الى حين عوده او د عيال نفقین زائد وي د واپسې د پوري دلته هندي دا مسله ذکر کړی الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لا حج عليه فقیر چې ده کنه چې هغه حج وکي پیدل او بیرس مالدار شي دوباره بنشتا وجه سره نفس وجوب پیو نفس وجوب چې بچای ادایګي وکي ادایګي ټکی د وجوب ادا شرط بګینو موجود نه رسې به خبره مانی تبو سوال کې چې هر تاسو خود زاد او راحلی خبره په نفس وجوب کې ذکر کړل زین تمراله کنه نه زه زاد او راحله نه و د خو کړلو کنه پکار دار چې نفس وجوب شرط نه موجود د ادایګي کړي غیر مقبول دي شي پته لګي ویږي کنه بیا جواب داري ګوري لکه ځان پوهه کوي د زاد او راحلی شرط دا چا د بار دي چې څوک لري کڅو کل ته نږدې کنه هلته به زاد او راحلی شرط نشته
ادمره مزل کولای شي د عرفات تلل شي مینا ته بس دا کافی ده نو اوروس دا سړی چې روان شو بدل روان دی نه دی بلازم روان دی حج ورځ کې تل ورسېدلو تا خو ستا غزې شو دا وز دغه ځین لند لشي کې نشتلې اندنه د ذات او رایلی هغه شرط فوت شو نفس وجوب پراله پدن لګي پوه شو کنه دی ماته مشکال جوړ کړو اوس ورسېدلې کړي دا ولې دا مسلې لیکلې نو مجموعات څو شرایط شپږ هم شردار وکانه طریق امنه لا ربم پرم نه د دې په باره کې وای چې دا شرط د وجوب ادا ده کنه د نفسي وجوب د پاره ده نو د علماء اختلاف ذکر کړي بعضي وای د نفسي وجوب د پاره ده او بعضي وای د وجوب ادا د پاره ده خو یاد ساتي لا رب پر امن د خلکو د تک په وخت کې لار مراد د مخ کې د پر امن یا رستو غیر اعتبار نشته کله خلک زیاده وخت کې به من بسنګ معلومه لار پر امن نه ده کنه ځینې وخت کې سمندر کې خلک زی ورځيږي ځینې وخت نه ورځيږي ځینې خلک عام لارو کې ډاکا واچي کړي کې موږ بڅنګ معلومه وي غالب تب ګورې کا والمراد به غلبة السلامه نبي وربسي هو شرط الوجوب في روايه ابن شجاع عن ابي حنيفه وكان القاضي ابو حازم يقول وشرط وجوب الهدى تاسو پیګه کنه برحال کنفسي وجوب د بار شرط شي وصیت به نشته د ادایګي وکړل صحیح نه ده او کو وجوب ادا د بار شي نو به ادایګي کو وکړل صحیح ده وصیت هم لازم دی کوي به مجموعات شو و اتم شرط وسره ولګوي العلم بفرضيه الحج د فرضیت د حج د فرضیت علم ورته چې حج باندې فرض دی او حج فرض حکم دی او نه هم ورګوي الوقت وقت امر ته معلوم دی د حج ورځ دي نو مجموعي څو شرایط شو نه دا د نفسي وجوب د پاره اوس د وجوب ادا شرایط زر موږ ورته کې دی ښا اول صحت الګ صحت خپل د مخ کې تیر شوی وکنه نو ما تاسو ویل غد امام صاحب بنظمانی د نفسي وجوب د بار شرط دی د صاحبانو بنظمانی نفسي وجوب د بار نه دی د چا د وجوب ادا لپاره دی امدا شان د لارې محفوظ کېدل هغه کې موږ نفسي وجوب کې راوستو خو صحیح را اداره چې هم وجوب ادا کې دی دریم د قید یا د ظالم بادشاہ هیر بنوي او څلورم خزب په عدت کې نه وي د خزي یو بل شرط فاتح دی نفسي وجوب د پاره اده وجوب ادا لپاره ده ځه څو شو څلور پنځم نمبر د خزي سره به محرم وي د غره روان دی کتاب کې مجموعه څو شرایط شو پنځم برحال د صاحبانو په نسبت د وجوب ادا لپاره شرایط دي همدا صحیح راي ده دوا نفسي وجوب د لپاره وجوب ادا لپاره یو بل اصطلاح اوري صحت ادا یعنی کم ادایګي موکړه صحیح شو کنه به منځ باندې فرض او وخت راغلی او صحیح شو به می منظم شروع کو څنګه چې شروع کو دي نمخ کې ټیم دی وخت یقین السلام متوجي شي وجوب ادا امر اعلی به چې منځ وکړه رکوع می پرې خیره سجده می پرې خیره منځ وشو نه رسېږي یا بلکې شرط فوت شوی دی کپڑے بل مازوي او داس نو د صحت ادا د بارم څه شرایط دي چې کپڑے به پاکي او داس بدی وی دا چا ادا صحیح ده کنه ده نو اورا دا غیر بار شرایط چي دي هغه احرام کپړو ته نو یاد ساتي دا خبره کوون قریب احرام اصل کې د نیت او د تلبینوم دی ښا خجی او دویم زمان خپل زمانه ده اول شرط ادا ده پاره بل ټیم کې حج وکړه بار لړای میرا لګځنی کار نه کیږي نسنه چې محرم کې درس کوي او به ور بس مکان کم مکان کې کم حکم دلته به ادا کوي طواف کم ځای کې بکار دی وقوف عرفه کم ځای کې او به مسوم دغه درې شرایط شو مجموعي تور د چا د صحت یاداره لپاره به خاص کر د حج د ادا کېدو د لپاره خاص شرایط دي نه غواړي اسلام نم تیر شوی کنه کافر غنه کیږي عقل مصدر به هم د تیر شوی دي ازادي ولا مغي ورزا بلوغ نابالغ حج نه ادا کیږي معنا دا چې بالغ شو دوباره به کوي چې چری طاقت جوړ شو او بخپل به قادر وي نو بخپل به کوي
او کني په بل چا دی وکي نفل نیت به نه کړي کنه نفل نیت وکي نفل ادا کیږي وسعت پکې ده کنه ظرفیت مانم پکې ده د بل چا نیت پکې نه کړي بل چا نیت وکي هم دغه ادا کیږي جما وغیرہ معنی حج نہیں فاسد کړي صورت برازي ک جما درې قسمه وته په حج کې یو کې حج فاسديږي یو کې بدنه لازميږي یو کې دم لازميږي هغه نه بس چې به وتی کې به غلاري کوي بس هیڅ هم کې نشته تاسو به دې قصو وای شولې بس نور سبق نه وایو خلګي قصې لاندې هشه کې فاتې ردا به وکړو ثم للحج فرائض وواجبات وسنن فرائض د حج د درې دي احرام دی وقوف بعرفه او طواف زیارت دی او بازي وي احرام چره د شرط د صحت ادا له رکن نه دی او واجبات بنځ دي دغه دریو کې یوم فوت شي کنه نصر حج نه کیږي رکن دی لکه سجده چې پاتې شي رکوع چې پاتې شي مونږ کیږي توجه جی او دا پنځه واجبات دي کې یو فوت شي حج دی ادا کیږي خدام در باندې لازميږي فيجوز الحج مع تركها ولكن يلزم الدم وهي الوقوف بمزدلفه دا به ان شاء الله بیان وکړه د صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک دغه ټختر په ورځ باندې مزدلفه کې په یو ټیم کې ودرېدل دغه ټیم کې شپه تیرول په مزدلفه کې هغه مستحب ده دغه وخت کې واجب ده صبح صادق نواله تر طلوع شمس پورې یو اورم یې جمع د شیطانانو وشتل دې به بیان کوي ان شاء الله زمونږ یو ملګری تیر کال استفتاء لیکلی و د رمي ټول قصې لیکلې وي یو استفتاء کې هم په دې ورځو کې د رمي چې څومره قصې دي مته څو سبي لیکلې وي خجي حلق او یا قصر دی سر وخري یا بقصر کې قصر اله جایز دی چې دیو بنوم ری وختي وي چې کټ خو کې کنه یو بنوم نکم وي به قصر کار نه ور کوي او دریم سعی بین الصفا والمروه دا به کوي د دې به قصې کوخه اوس چې و مزما خپل سړي به ونه رسېږي خپل زیر روان دي او پنځم نمبر طواف صدر دی اخیره طواف د رجوع والا دی الوداعي طواف چی ها که حایزه خزي قافله رواني کې نه سواجات سره اوچتيږي ورته لیټ کیږي نه اځه تماف کیږي یو بلم دیکھا د قارین او متمتع د بارا قرباني کولم واجب ده نن موږ باندې په گروپ کې یو کس اعتراض نه خو ځان په یو ول لپاره سوال وکړلو چې تاسو ویل چې شپږ واجبات دي 15 د څه خنورم ډیر شي دي ترتیب سره کول او دا تواب د پاره دا واجب دي کم از کم دومره به رامي د پاره احرام د پاره واجبات ډیر شي دي تاسو په نه شو ډیر اهم سوال لې داغي جواب داري مولوی صاحب ګوره یو د حج واجبات دي برای راست بلا واسطه او یو د حج واجبات دي په واسطه د ارکان د حج یا د واجبات د حج رکن د حج سو وقوف عرفه معنی وقوف کا عرفات کې دې خپل واجبات هم دي هم د حج واجبات دي خو په واسطه د رکن دي او څو واجبات د طواف زیارت د بار دي هم په واسطه د رکن دي او څه دي واجبات د بار دي مطلب د طواف صدر د بار دي وقوف مزدلفه د بار دي رمي جمرات د بار دي حلق د بار دي هغه په واسطو دي دا تقریبا 35 جوړيږي لکه ګوره یو منځ کې رکن دي قیام دي قرات دي او دغه شان رکوع سجده ده موږ دا شمارو کنه څو حالان کې په سجده کې خپل رکن دي تندې پوزه په بزمکه لګي قرات کې خپل رکن دي دومره قرات به هغه د منځ د ارکانو نه دي خو هغه په واسطه د رکن دي تاسو نه رسیا به ډیر جوړیږي دغه شان واجبات د حج د 35 ترسي پدې پوه شو بس وګورو دا عبارت بعد الکشن ورسوي ګوري وتا الشرط الخاص في حق المرأة ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها محرم بورسروي یا بخاون وی خاون محرم نه کا خاون محرم نه محرم سره خو نکاح نه کی محرم تعریف کوم ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اذا كان بينها وبين مكه مسيره 3 ايام فصاعدا هکره څوک کوم زنانه داسي و چې د مکه او دغه ترمنځ 78 کیلومترونو کم فاصله و به بغیر د
محرم عظیم سیدا او کدی نه زیات ګناګاری کی وک بغیر د محرم عظیم دا خزه کې بډای او کزوانه او دوړ حکم دار محرم تعریف کله من لا يجوز له مناکحته على التعبید چا سره چې همیشه د بار نکانی کیږي ته محرم ویل کا ورور شو پلار زوی تر ماما او خینه ده او خي سره خو ځکه نکاح رزینی کیږي چې داغي د خزي د بیواره خینه یادوم او خینه چې داغي خور دی بنی کا کېدا اگر چې هم تور خدای غر کولو دام ته دا خینیم خزي کړي باقاعده خلک وای دا خینه نیمه خزي دا خینه ته دا خډیر ګرانی کا ماځ غریبانی ور سره محبت کوي خدا له کو دی جنې داخه محبت مران ترسي اما تاسو ول بنات مدرسه کې درس مکوي بنات خه محبت کوي تبم خه محبت کوي خدا وران ترسي هل ته محبت بینه وران محبت وي تاسو پیږئ کنه نه دغه شرعن چې محبت هغه ټیک نه دی خو نه دی ټیک نو نخینه غریبه محبت کوي درځي شي دا خو وتی کی دا شډیر کیږي هر او خي سره یقینو کوي خینه محبت کوي لہذا خیال بساتو دې قصو کا نو من کا چې همیشه بار ور سره نکاح نه کیږي کاغه د رحم په وجه سہولیت په وجه رضا په وجه به یعنی د نکاح د نه کې د خپل اسباب دي اوس دا قصه کوم عجیب ده هو به کوم راسم ټیم شته دي او ان شاء الله نکاح کې کوله مشامي څه بیان کړي متن کې در مختار کې علامه شمیم سی بیزه په نورم بیان کړي نو تقریبا اتنه هوته رسول دي قرابت دي وصاحرت دي رضاعت دي جمع ده دوه خويند جمع کول شرک دي مشرک زینه شکواله او دغه شان ادخال د امید بهره باندې اورد بنکا کې رامي سره نکاح کې څو شو شپږ شو کنه او ور سره طلاق ثلاثه مغلظه او تور کړي منکو حد غیر یا بیدت د غیر کی دا ټول اسباب د حرمت دي تاسو ورسېدلې اوس لکشن قصه پاتې راکا مجوسی د محرم کا آزادوم ټیک دی کو غلاموم ټیک دی که زمیوم ټیک دی مجوسی چې د محرم نشي جوړېدل اورورې د مجوسی دی پلارې د مجوسی دی ماشوم جوړېدل شي کنه نو محرم کې شرط دار چې عاقل دغه به بالغ بوي نو ماشوم نابالغ خو بالغ نه دی نو کم ماشوم چې مراهق وي بلوغ ته نږدې نو مثلا په حکم د بالغ کې هغه سره حج وکړو ام سیدا حدیث ذکر کړل د حجن امراه الا ومع محرم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون 3 ايام فصاعدا الا ومع ابوها وابنها وزوجها واخوها او محرم منها تاسو پیږي که حج بغیر د محرم او کو بغیر د خوانه حج کی هو کراهت دی پکې وسوال دار دا شرایط وجوب نه ده که شرایط ادا نه ده نه دا د امن الطريق مسلې بشان دي نو صاحبانو بنظمانی دا د وجوب ادا ونه نو دام د وجوب ادا نه دي امام صاحب بنظمانی نفس وجوب نه دي نو د نفس وجوب نه دي نور هغه کوم احکام به مرتب کیږي تاسو به پیږي